السلام علیکم کتونکو زه مراد علي خان یم او تاسو ګورئ زموږ سوات ډاټ کام. کتونکو بریکینګ نیوز چې تاسو څنګه په زموږ سوات باندې وکړو چې په سوات کې چې دی اولنی کیس چې دی هغه مخې ته راغلی دی د هغې باقاعده تصدیق شوی دی. دغه تصدیق کمشنر ملاکنډ ډویژن ډیپټي کمشنر سوات او ایم پی اے فضل حکیم چې دی هغه تصدیق کړی دی. باقاعده دا ویلي چې او دغه کیس چې دی مخې ته راغلی دی د دغه کس تعلق د سوات د علاقې مانیار سره دی او دی چې دی په امریکا کې و امریکې نه راغلی دی. په خپله باندې ډاکټر و او د نوم چې دی هغه جاوید عالم دی. دی د امریکې نه راغلی دی او بیا 3 ورځې په سوات کې په خپل کور کې په مانیار کې ویستي دي. هلته د خپلو خلکو سره میلاو شوی دی. د هغې نه پس چې دی بیا تللی دی ایبټ آباد ته او دلته ورته ځان دغه تکلیف ورته محسوسېدی نو په ځان یې شک و. په دغه وجې باندې ځان په خپل کور کې چې دی آیسولیټ کړی و، ځان یې لرې کړی و د خلکو نه، ځان یې په یو کمره کې بند ساتلی و او دغه شانته کې بیا دی تللی دی ایبټ آباد ته او هلته چې دی ځان یې هسپتال ته دغه کړی نو هلته چې کله د ټیسټ وکړی شو نو نن دغه ټیسټ چې هغه پازیټیو راغلی دی. باقاعده کرونا وایرس تصدیق شوی دی. په سوات کې دا اولنی کیس چې مخې ته راغلی او چې څنګه دا خبر راغی میډیا ته نو سم د ځنګل د اور په شانته کې په ټول سوات کې خور شو او د هغې نه پس په خلکو کې ډېره زیاته یره طرحه پیدا شوې ده. نو ما ضروري غوښته چې زه هم راشم خپل مینوالو سره مخامخ شم او دوی ته لږ ووایم چې دې کې هېڅ قسمه د یرې خبره نشته. تاسو بالکل یریږئ مو، هو احتیاط ضرور کوئ ځکه چې اوس هم تاسو ګورئ چې نن په ټول ملاکنډ ډویژن کې خصوصا په سوات کې پوره مکمل طور باندې چې دی لاکډاون او د میډیسن دوکانونه چې دی هغه بنو، خلک بالکل بهر نه پرېښودو. سم د کرفیو په شانته کې یو نظام و خو په هغې باوجود بیا هم خلک چې دی په خپلو محلو کې که تاسو وکتل د صرف په سوات کې دغه شانته کې په بونیر کې په شانګله کې په دیر کې هلته هم خلک چې دی ځای په ځای باندې راوتي وو او په خپلو محلو کې ګرځي ګراوندونو کې کرکټ کوي. نو دا چې دی دا بالکل نه دی پکار ځکه که تاسو ګورئ په مردان کې چې دی بېګا 40 کیسونه چې دی نوي راغلي دي. دا ډېره د یرې خبره ده او موږ له احتیاط پکار دی. په دې وجه باندې چې دی د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی هغې سخت اکشن اخیستی دی او ټول هر ضلعې ته چې دی دغه هدایت جاري کړي دي چې د هغې انتظامیه چې د هغې سخت ګامونه پورته کړي. نن چې دی سخت ګامونه پورته کړي خو بیا هم خلکو چې دی هغه دومره خاصې پروا نه کوله. زما ټولو ته بیا هم خواست دی چې په سوات کې دغه یو کیس چې دی هغه مخې ته راغلی دی جاوید عالم چې د هغه د کرونا وایرس تصدیق شوی دی. دې سره افواګانې چلېږي چې تبلیغي جماعتونه چې کوم دي په هغې کې هم کیسونه له سوات تبلیغي مرکز خبره وکړم چې هلته هم وایي 2 کسان چې دی په شک کې دي چې هغې ته د کرونا وایرس د ټیسټ لپاره لیږلی شوي دي. دا کنفرم لا نه ده خو نن چې موږ په خپله باندې کله لاړو د سوات تبلیغي مرکز ته موږ وزټ وکړو نو چې موږ ورسېدو نو ایسي سوات چې کوم دی هغه په مرکز کې دننه موجود وو او تبلیغیان چې دی هغې د مرکز نه وویستل. مرکز یې بالکل چې دی هغې بند کړی و، خلک یې نه پرېښودو دنده. نو زما ټولو ته دغه خواست دی چې تاسو دواګانې غواړئ کوشش کوئ چې په فضول ګرځېدا مه کوئ، دغې باندې لږه پابندي وکړئ. لږ تکلیف به وي او ټولو خلکو ته مې دغه یو اهم پیغام دی. موږ په خپله باندې زموږ سوات ټیم چې راغلی اگیا دی کار کوي چې خلکو سره چې په څه قسمه مدد وکړی شي. موږ کوشش کوو چې سبا په دې خلکو کې د خپل وس مناسب راشن هم تقسیم کړو. دې سره سره زما ټولو سیاسي خلکو ته خصوصا دغه وینا ده چې هغه اوس بالکل غلي دي ناست په کورونو کې. هغوی ته مې دا ضرور خواست دی چې ګوره تاسو به زکاتونه ورکوئ، روژه هم را روانه ده خو د اوس نه خپل هغه زکاتونه چې دی هغه ورکړئ ځکه چې تاسو چې معمولي ناظم چې الیکشن کوي نو هغه کم از کم چې دی که نه نو 5-6 لاک روپۍ په خپل فلیکسونو باندې لګوي. نو تاسو چې که ډېر نشئ کولی هر یو سیاسي مشر ته د ایم پی اے ایم این اے سیټ چې کوم ودرېږي د هغې نه واله او د ناظم سیټ چې کوم ودرېږي ضلعي کونسلر سیټ چې کوم ودرېږي د هغه پورې مې د هغې ته مې دا خواست دی تاسو هېڅ هم نشئ کولی د خپل وس مطابق زیات نه 4,000 5,000 روپۍ چې ستاسو بل چالم ده په خپل لاس باندې ستاسو په محلو کې ستاسو په حلقو کې چې کوم غریب خلک دی د هغې سره مدد وکړئ او هغې په کورونو کې ناست دي هغې چاته ویلی نه شي د هغو سره مدد وکړئ. نو داسې د هېڅ قسمه د یرې خبره نشته خو احتیاط لازمي دی. احتیاط کوئ. تر دې دمه خپل کور به مراد علي خان له اجازت وکړئ. د الله په امان.